نو دا موږ داسې کارنر ملاقاتونه مو درلود د مختلفو هیوادونو له خلکو سره او له هغوی له نمایندګانو سره او په مختلفو برخو باندې د افغانستان د اسلامي امارت دغه راز د افغانستان د خلکو هغه درد او تکلیف مو دوی سره شریک کړ او دغه راز مو له هغوی نه دا غوښتنه وکړله تر څو د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژندل شي او د افغانستان د اسلامي امارت اوس تقریبا په هېواد کې د امن فضا برابره ده. په افغانستان کې اوس هغه اداري فساد چې ده هغه بالکل له مابین نه تللی ده، نو لهذا زموږ هېواد چې ده د پانګونې دپاره او ډېر مناسب هېواد ده. نو د ټولو هېوادونو نه غوښتنه دا ده چې د افغانستان سره مناسبې اړیکې وساتي او دغه راز افغانستان دا یو د اتصال نقطه وګرځي د منځنۍ اسیا ملکونو تر مابین. نو لهذا موږ له ګاونډیانو سره او دغه راز له ټولو هېوادونو سره دا ښې اړیکې ساتو او دغه راز مو د اسلامي کانفرنس له هېوادونو غړو نه یوه غوښتنه دا ده چې د افغانستان د خلکو کومه پانګه یا سرمایه چې هغه په د امریکا د متحده ایالاتو لخوا څخه هغه کنګل شوې ده هغه راپرېږدي او هغه برای راست د افغانستان حکومت ته